الله جل جلاله فرمای د دې شیطان بارکی ولآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله. وی شیطان الله ته وی چې الله زه به ستا دا مخلوق داسې دوکه کوم چې زه به ولا امنینهم زه به دوی له امیدونه پیدا کم، دوی به تمناګانې کوي او چې کله هغه تمنا کې اخته شي د دوی نه به آخرت هیر شي او چې آخرت ته هیر شي دا به زما په پنجه کې راشي او چې زما په پنجه کې راشي بنده به ستی ځي به جهنم ته. او بیا ورته وي ولآمرنهم چې کله دا زما په پنجه کې راشي بیا به زه خپل اډرم چلوم دوی باندې، دوی به بیا لګي زه به ورته حکم کوم او دوی به په باطله لاره کې ور رواني، یو خبره به ورته خیم او دوی به پې ور رواني. آذان الانعام الله څنګه چې د څاروي پیدا کړي دي نو دا هندوان او دا کافران د رسول الله زمانه کې به یو څاروی به واغسته هغې له به غوږ سورې کو یا به وله اوشلو وی دا د پلانکي بوت په نوم باندې ما وقف کو. نو دا غوږ شلول غوږ کې سورې کول دا د الله جل جلاله په پیدایش کې ګوتې وال دي چې ته یو څیز پیدا کړي او هغه بیا ته د غیر الله په نوم باندې کې دغه شانتي ولآمرنهم زه به دوی ته حکم کومه فلیغیرن خلق الله، دوی به بدلی هغه تخلیق د الله چې الله څنګه پیدا کړي دوی به په هغې کې ګوتې وی لګیا ځانونه به بدلی. نو زه اوس تاسو هغه خبرې له راځم چې کومه خبره نن سبا ډېره زیاته مشهوره ده او هغه روانه ده. نو په هغې باره کې د قرآن دا آیت دی چې څوک فلا یغیرن چې څوک بدلی خلق الله هغه پیدایش الله هغه پیدایش د الله. نو الله فرمای ومن يتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا، چې څوک دا کار کوي د شیطان په دوستۍ سره نیسي او وایي چې څوک شیطان دوستۍ سره نیسي یقینا چې دی په څه شی دی په تاوان کې دی په نقصان کې دی او داسې نقصان مبینا چې ښکاره نقصان دی چې دی تباه ده چې چا دا چلو کو. نو اوس نبی علیه الصلاة والسلام فرمای حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمای چا چې خالو لګو چا چې مشابهت ته سړو اختیار کو یا سړو مشابهت ته ښځو دغه کو اختیار کو، چا چې پلکینګ وکړو او ریزې کټ کړلې، چا چې ځان له داغ سیرې کو په هغې کې رانجه ولګول، چا چې غوښه پرې کړله او په هغې کې ځان ته یو نشاني واچوله، چا چې غاښ اوسولو او غاښونه یې تېره کول، چا چې اخته ښځو کټ کل په ډیزاین د سړو باندې په هغې باندې د الله لعنت دی، په هغې باندې د رسول الله مبارک لعنت دی. اوس خپل جنس بدلول د قرآن نه ثابت چې دی غټه عظیمه ګناه کوي او احادیث دا یو ما تاسو ته بیان کو احادیث ډېر زیات الله العزیز او حق خبره خو به کوم خپله غاړه به خلاصوم. په 2017 کې یو عالم پاسېدلی او دا بیلې پیش کړی چې بی زمونږ به دې ملک کې چې کم دا اجراګان دي دا بل نوم ورته څنګه وي بې ادبي دي مافي خواجه سره دوی له څه انتظام پکار دی وروره څوک یې وژني څوک یې الالوي څوک نه ورته څوک ښځې وایي نه ورته څوک بهي د دې څه غم پکار دی. نو هغه بلې دا راوړو چې خواجه سره دې ځان نه الګ جوړوي او د الګ طرف ته مایلي او د الګ نشانی پکې زیاتی نو قانوني طور دته اجازت دی د ځان نه الګ جوړ کی کاټ کې د الګ واچ که ښځې طرف ته زیات مایلي او دې ځان د ښځې په مخلوق کې اچي نو قانوني طور دته اجازت دی د ځان په هغه مخلوق کې واچي. نو بیا هغه بل زنګېده را زنګېده زمونږ د دې ملک قانون داسې دی چې کله یو بل پاس کېږي هغه اسلامي نظریه کونسل ته ځي چې هلته نه هغې کې عالمان ناست دي علمای دیوبند او د شیعه والا بریلي والا اهل حدیث والا ټول متفقه علما ناست دي هغه بیل هغوی ته کېږدي بی دا بیل د شریعت خلاف دی که نه دی. نو هغه بیل هغوی وګوري چې د شریعت خلاف نه یې پاسې کړي او چې د شریعت خلاف یې بیا هغوی هلته نه دغه شروع کړي چې بی دا بیل مه پاس کوي. نو دا بیل دوی داسې پیش کړی دوی ولا رنګونه بدل کړل هغه دوی هغه د اسلامي نظریاتي کونسل ته هم نه دی لیږلی بیا یې سینټ ته هم نه دی لیږلی بیا په داسې وخت کې پاس کړی چې د الیکشن وخت و څه ناڅه خلک وو او ډېر نه وو دا بیل یې هم داسې پاس کړی دی او په هغه بیل کې بیا د ځان نه قوانین اچولي کم قانون چې امریکې پاس کړی کم قانون چې انډیا پاس کړی هغه قانون بیا دی چې کم دی په دغه بیل کې پاس کړی. بیا
د دې ملک وزیر دفاع شیخ رشید انټرویو وا ما په خپل معنی دا بیان اوریدو ورته وی د دې قانون نه پس څومره کیسونه رالل ورته وی د دې قانون نه پس 28,500 کیسونه رالل څومره 28,000 وی 16,500 کیسونه دسیو چې الکان نادراته تلی چې منګه ځان جنې کو استغفر الله او روغ الکان ښه وی روغ 16,500 الکان تلی چې منګ جنس بدلو منګ خزیکیګو کاټ کې راله خزه واچي او وی 12,000 جنکی تلی دي او وی په نادرا کې ویلی دي چې بای منګه الکان جوړېدل غواړو دا وای چې دا په کوم مذهب کې دي او صرف 550 خواجه سره راغلي چې موږ جنس بدلو پاشوي د چا په حق کې لوبې په چا وکړلې چې کله دا بل پاس شي او داسې قانون جوړ شي نو بیا چې کله الک د ځان نه جینۍ جوړه کی نو جینۍ به بیا د چا سره واده کوي الک سره کنه نو چې الک دی د الک سره واده کوي نو داسې شي له دعوت ورکوي د لوط علیه السلام د قوم باندې چې کوم عذاب راغلی و هغه عذاب له دعوت نه ورکوي دغه ته بیا هم جنس پرستی وای دا بیل د هم جنس پرستی نه و خو جوړ شو تیسی شي هم جنس پرستی نو زما سیوا دا هم جنس پرستی خو یو قانون جوړ کړي اوس په زوی لډب نشي ورکولې چې الک ځان دی جوړا جوړ کړي پلار اوس پر تاڼه کې واچو مګوره اوهو لور ته بغک نشي کولې نو دا وای چې موږ انګریزانی کوم مسلمانانی منګ د انډیا والی که منګ د امریکی والی منګ مسلمانان یو ہمارا ملک جو مقصد ہے پاکستان کا مقصد کیا لا الہ الا اللہ پتی زمانو ہے لا الہ الا اللہ چې بدی ملک به د لا الہ الا الله د لاندې ژوند تیرو د محمد رسول الله په سنت باندې به زندگی تیرو موږ د عمل د دې لپاره آزاد کړو چې تاسو به کدا بیلونه پاس کوئ نو زما عزتمندو د دې بل نه علاوه درته ویم ګوره موږ خپل اولاد هغه ډیر زیات بې سره کړی دی قسم دی بس ډیر زیات هم بې سره کړی دی څوک په ګیري په یو طرف خوري څوک په برید په بل باندې خوري څوک په ویښته یو شانتې واړه کوي څوک په لاسو ته بنګړي اچوي څوک په لاسو ته ګوتمي اچوي چېرته بازار کې ویني او د کله ځان برابر کړی او دې چېرته کیزي ته ورته ګوره ته بیا پېژنې نه چې دا زما زوی دی نو زما به دې خوله باندې څه تندر را پرېوتی چې زه دې زوی ته نشم چې بچیا لږ سړیتوب زده که لږ عقل زده که تا خو ځان نه داسې شی جوړ کړی که لوپټه مې در په سر که خلک په وایي چې دی لور ده دا دې څه کړي دي نو دا زمونږ او ستاسو کمی دي دا 16,000 الکان چې راځي خپل جنس بدلی دغه بدلی که نه چې یاره زه دې بدل شمه دا ولې چېرته د کافرانو بچي دي دا نه دغه انډیا نه راغلیو دا چېرته امریکې نه راغلیو دا زمونږ د مسلمان ملک زمونږ د پښتنو د ملک زمونږ د پښتنو د دې علاقې لہذا خپل بچي ګوره دین اسلام سره منسلک کو د خپل علماو سره کینو او ګوره ډیر وخت دل له ورکول پکار دي بعضې وخت کې زمونږ حافظ بچی حفظ پې وکړو خو چونکې د دین له لرې ساتلی کېږي هغه باندې کله کله د دنیا رنګ جاري شي داسې دلته ما یو ځلې مونځ کې زه خطا شوم تاسو ته به یادي یا به نه د دریم سب کې ماله یو کس آواز راکړو فتح یې راله راکړه نو چې بیا مونځ شو هغه دغلته ناستو ما خو نه پېژنده نو ما ته مونځ نه پس لاغې دوا سلام څنګه یاره هغه فتح ما درکړه ما ورته وکړو ماشاءالله جزاک الله ما ته وایي چې هسې نه ګورې ته خفه نه شي زه دریم صف کې وم خو چا فتح نه درکوله وایي زه د قرآن بهترین قاري ما او په مخ یې نه ږیره وه او نه برید نو افسوس چې حافظ قرآن حل دا دی نو د عامو دا څه وجې نه چې موږ باندې د انګریز اثر دومره د هغوی تعلیم او د هغوی کلچر را باندې دومره اثر کړی چې زما حافظ بچی هغه انګریز جوړیږي زما عزتمندو شوه دې دا شي چې په شریعت کې دا ده چې الک د ځان نه جنۍ نشي جوړولی جنۍ د ځان نه الک نشي جوړولی که چا دا مشابهت کو د پیغمبر په د باندې لعنت دی او بله خبره ده خونسا مشکل ګوره د علی رضی الله تعالی عنه زمانه وه حضرت علی رضی الله عنه ته فتوه راله جی یو کس دی هغه وفات شو د هغه نه چې کوم اولاد پاتې شوی دی هغه دغه سیز دی دا هجړه دی څه ورته وایي خواجه سرا دی نو اوس په میراث کې خو دغه حل دی چې د دوو خویند چې کومه خوري
نو هغه دوه خویندې به د یو وروري سالي نو دا خو نه رور دی او نه خور د دله به څه ورکو نو هغه ورته وي نه الله چې کله مخلوق پیدا کړی دی یا به الک او یا به جنۍ تاسو دنه تپوس کوئ که ده کې اثرات د الکانو زیاتی خو په وراثت کې الک شمیر کوي ولی څه ورکوي او که ده کې اثرات د جنۍ زیاتی نو دی بیا څه طرف ته کوي د جنۍ طرف ته کوي د جنۍ مطابق چې په وراثت کې څومره حصه رسي هغه وله ورکا نو چې اوس جنۍ د ځان نه الک جوړ کړي هغه زره بسه کې او چې الک د ځان نه قانوني طور تاسې چلو کړي بله زما عزتمندو خنثی مشکل د رسول الله مبارک زمانه کې مو حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها ناسته وه او یو خنثی مشکل دی ناستو نو دی وخت کې ده وویله که مکه فتح شوه که نه هلته یو پلانکۍ ښځه ده داسې ده او داسې ده او داسې ده او داسې ده رسول الله مبارک وی صلی الله علیه وسلم وی چې آینده دپاره به خنثی مشکل کور کې نه پرېږدئ ښه دی خو ګوره موږ یې په ښځو کې شمیرو او ده کې دومره اثرات دي چې هغه د سړو نه هم زیات دي چې پلانکۍ ښځه داسې ده او داسې ده فیصله دا وشوه چې سړی نو د عامو کورونو که به بیا نه ګرځي د ده نه به داسې پرده کېږي لکه څنګه چې د یو عام سړي نه کېږي که ښځه په کور کې به ناستې بار به نه ګرځي نو زما عزتمندو او بیا چې کله خنثی مشکل داسې شو چې دواړه طرفین برابرو ښځې سره مو او د سړي سره مو د هغې بیا خپل احکامات دي د هغې د جنازې د هغې د دغه حساب کتاب بله خبره مې دا کوله دا احکام المرجان دا یو کتاب دی په باره د جناتو کې هغوی لیکلی دي چې دا خنثی مشکل حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دغه ورکوي حواله وایي چې خنثی مشکل دا وایي جن دی دا څه شی دی جن دی وایي دا پیری دی نو هغوی پې بیا دلایل پیش کوي چې دا څنګه پیری دی وایي ګوره الله او د الله رسول منع کړې ده چې په حالت د بیمارۍ کې به ښځه او خاوند یو بل سره جما نه کوي او که بالفرض کا دوی په حالت د بیمارۍ کې جما کوله نو د هغې نه مخکې جما شیطان کوي د ښځې سره او چې کله شیطان جما وکړي او د هغې نه حمل ولګي او هغه پیدا شي نو شیطان خو کانه من الجن دی نو د ده بچه هم کانه من الجن نه شو بیا به دغه شی چې کوم پیدا شو دا هم بیا د جناتو نه دی بهر کې والله عالم الله ښه پوهېږي خدا د عبدالله دغه ابن عباس رضی الله عنه حواله وه زما عزتمندو خلاصه دا شوه چې موږ تاسو په خپله باندې دا قرآن راولو د ده تفسیر ترجمه د ده احکامات زده کړو او په خپلو بچو باندې زده کړو او ګورې زیات وخت دین نه ورکړو